Static Net and Cisco routers. Assalamu alaikum and welcome to .com Computer Academy. په دې لیب کې به موږ چیک کوو چې static net په Cisco routers باندې موږ څنګه اپلای کوو. دا زما سره یو لیب سیناریو ده کوم چې په دې یلو کلر کې دی. دا زموږ سره موږ به دې وګورو چې دا زموږ سره انټرنیټ دی او یو ویب سټ دی www.dcswat.com یو سرور دی چې هغه موږ اکسس کوو. دا زموږ سره راوټر دی، زموږ اپروچ د دې ځای پورې دی. دا زموږ لوکل نتورک دی. زموږ سره په دې نتورک کې زموږ سره دوه پیسیز دي. 192.168.0.2 دی، 192.168.0.3 دی. دا دواړه د سویچ سره اٹیچ دي او سویچ د راوټر سره اٹیچ دی. چونکه دا آی پیز چې زموږ سره کم دي نو دا پرایویټ آی پیز دي او پرایویټ آی پیز چې هغه راوټیبل نه مینز هغه بهر ته اپروچ نشي کولای، انټرنیټ نشي اکسس کولای. نو د دې لپاره موږ ته نیټ پکاري، پر راوټر باندې موږ نیټ اپلای کو او کوم پرایویټ آی پیز چې دي نو دا د هډن کی او دیتا پبلک آی پیز اساین کی او هغه پبلک آی پی چې دی نو هغه د نیټ اکسس کوي او دا غن وروسته چې راځي نو راوټر بیا هم هغه پراپر پی سی ته ترو کوي. نو سټیټیک نیټ چې موږ اپلای کوو نو سټیټیک نیټ زموږ سره 1 to 1 میپینګ دلته دا زموږ سره پرایویټ آی پیز دي 192.168.0.2 دی زموږ سره او بل 192.168.0.3 دی. ان کیس هم چې زما سره پبلک آی پیز چې دی هغه ماته اساین شوی دی 1.1.1.3 او 1.1.1.4 د زموږ سره. نو کم 2 نتورک چې زموږ سره 2 پی سی چې دی د دې نو دا موږ کنورټ کو 1.1.1.3 ته کم چې پبلک آی پی دا نو د بهر انټرنیټ اکسس کولای شي او د وای تر کوي واپس دتا سیم ټو سیم بدا 3 موږ کنورټ کو د پبلک آی پی ته 1.1.1.4 ته. چونکه په سټیټیک نیټ کې موږ 1 to 1 میپینګ کو چې څومره زموږ سره پرایویټ آی پی سي دومره منګلا پبلک آی پیز پکاري چې هغه زموږ ټریفیک بهر ته وړي او بیا واپس راوړي. نو دا غي د پاره ز دې راوټر ته زما دې راوټر باندې مې کلیک کو سی ال آی ته لاړم. په دې نو ورسته زما انیبل موډ ته د انیبل موډ نو ورسته زم کنفیګریشن موډ ته کنفیګریشن موډ ته لاړم. دلته اولنې کمانډ زموږ سره چې دی هغه آی پی نیټ ته آی پی نیټ مې ولیکو او د دې نو ورسته کومه بای کوېسچنز نو زموږ سره دی انسایډ مې ولیکو. د انسایډ نو ورسته زموږ سره دی سورس مې ولیکو. د سورس نو ورسته زموږ سره دی که زه کوېسچن مارک وکم نو یو لیست یو زموږ سره سټیټیک چونکه لیست چې دغه د ډاینامیک د پاره فلال چې موږ کم کوو هغه سټیټیک نیټ دی. نو د دې ځنه وزدي ته ولیکم سټیټیک مې ولیکو. د سټیټیک نو ورسته د موږ ته وایي چې کم آی پی چې دی انسایډ لوکل آی پی اډرسز چې دی هغه دلته موږ ته وخایي. نو دلته ته آی پی خیم چونکه زموږ سره په نتورک باندې چې کم آی پی دا 192.168.0.2 دا مې ولیکل او که زه کوېسچن مارک ولیکم نو اوس وایي انسایډ ګلوبل دلته مخکې لیکلی انسایډ لوکل او دلته زموږ سره دی انسایډ ګلوبل. اوس انسایډ لوکل کم آی پی زی زموږ سره انسایډ لوکل هغه آی پی زی کم چې زموږ سره پرایویټ آی پی زی او لوکلی استعمالي کی کم چې د دې پی سی زموږ سره آی پی دا 192.168.0.2 دا انسایډ لوکل دا او د دې نو وروسته چې دی انسایډ ګلوبل هغه آی پی زی کم چې بهر ته ټریفیک وړي هغه سچویشن کې زما سره کم پبلک آی پی چې دی هغه زما سره دادي. نو د دا ځل زمنګ نه سغوړي د دې نو وروسته چونکه 1 to 1 میپینګي نو زمانہ انسایډ ګلوبل آی پیز غواړي او په هغه کیس کې موږ چې کم سنسر لیکلي دي 1.1.1.3 دا نو 1.1.1.3 دا مې انټر کړه او که د دې نو څه کوېسچن وکم چونکه کمانډ لړۍ پوره شوی دی نو سی آر ماته ولیکو. دا شو د یو آی پیز د پاره د دې پی سی د پاره ما نیټ کنفیګر کو په دې راوټر چې انسایډ لوکل آی پی سی کومه ده 192.168.0.2 هغه سته کنورټ کوه د پبلک آی پی ته 1.1.1.3 ته. سیم کمانډ زه د دویم پی سی د پاره استعمالوم کم چې زموږ سره دا دویم پی سی دی 192.168.0.3
دا به د 2 په ځای 3 کم او کم انسایډ ګلوبل آی پی چې د زمونږ سره پبلک آی پی هغه 4 ده نو دا به کنورټ کما سوري دا زمونږ سره ډاټ 0.3 ده 0.3 او دا زمونږ سره .0.4 انټر میکړل چونکه زما سره په دې سیناریو کې دوه پی سی سو د دوانو د پر ما سټیټیک نیټ وکړو دا پبلک آی پی چې دا مې کنورټ کړه سوري دا پرایویټ آی پی ما کنورټ کړه پبلک آی پی ته سیم ټو سیم مې دا کنورټ کړه د پبلک آی پی ته د دې ځای پورې چونکه زمونږ سره دوه پی سیز دي نو دا کمپلیټ شو خو د نیټ د لپاره زمونږ سره دویم کمانډ صحیح په کم انټرفیس چې دا کمانډ د دې ځای نه ځي دی په دې ځای د سي ترو کیږي نو دا انټرفیس چې زمونږ سره کم یو دی د دې راوټر فاست ایترنت کم 0/0 چې دی دیتا انسایډ وای او کم باندې چې بهر ته وځي هغه زموږ سره آوټسایډ نو په دې کیس کې هغه زموږ سره سیریل انټرفیس ته نو دیتا آوټسایډ وای نو دې دوه انټرفیسز ته موږ دا خایو چې آیا انسایډ کم یو دی او آوټسایډ کم یو دی نو دې نو وروسته زموږ انټرفیس فاست ایترنت 0/1 تا دې انټرفیس ته میزان راورسو 0/0 ده سوري 0/0 تر اغلما او دلته بزولي کم آی پی نیټ د موږ سره دوه قسمه انسایډ او آوټسایډ انسایډ انټرفیس چې کم انسایډ ترانسلیشن کوي نو چونکه د انسایډ ده نو هغه موږ سره سره انسایډ د دې نو وروسته به زه د ایگزیټ کم او انټرفیس سیریل ته بلرشم کوم چې په دې کیس کې 2/0 ده 2/0 ته لړم او آی پی نیټ آوټسایډ چونکه دا آوټسایډ ورته ځي نو دلته به دا ولیکم د دې نو وروسته زموږ سره دا کمانډ پوره شول زمونږه نیټ چې دی سټیټیک نیټ موږ په دې راوټر کنفیګر کو د چیکینګ د لپاره څه پروسیجر دی نو دا ایگزیټ می کو د دې ځنه مې ایگزیټ شوم زموږ سره کمانډ دی شو آی پی نیټ ټرانسلیشن شو آی پی نیټ ټرانسلیشن چې ما اوکے کو نو په دې کې لیکلي دي پروتوکولز فلحال نشته انسایډ ګلوبل آی پی زمونږ سره لیکلي دي انسایډ لوکلی لیکلي دي آوټسایډ لوکل او آوټسایډ ګلوبل څلور قسمه دا دلته استعمال شوي دي زمونږ سره نو آیا انسایډ ګلوبل زمونږ سره څه لیکلی 1.1.3 کم چې دا پبلک آی پی دا کم چې د بهر د پارځي هغه ته مونږه انسایډ ګلوبل وایو او انسایډ لوکل زمونږ سره ما الریډي تاسو ته شو کړه چې دا زمونږ سره دی پی سی دا کم آی پی چې لوکل استعماليږي د ته ویل شي انسایډ لوکل آوټسایډ لوکل کمی کم چې چونکه دلته څنګه مونږه نیټ استعمال کړی دی کې دې شي دې طرف ته هم نیټ استعمال شوی نو دلته چې کم استعمال شوی هغه زمونږ سره آوټسایډ لوکلی مې به چې دلته د دې لپاره دا آوټسایډ لوکلی سیم ټو سیم دم دي سي کنورژن کړی او واپس دې چې کوم آی پی مونږ ته شو کوي هغه د ریل آی پی نه هغه پبلک آی پی او پرایویټ آی پیز دا غي نو دا د دې سیټ د لپاره دي چې آوټسایډ لوکل کم یو دا آوټسایډ ګلوبل کم یو دا چونکه فلحال زمونږ سره هیڅ قسمه کمیونیکیشن نه دی شوی نو زه یو پی سی ته زما او څه کمیونیکیشن ته دې طرف ته اپلای کوم ټول مخکې کمانډ پرامپټ لړم او دلته پینګ کوم اول خپل آی پی شو کو آی پی کنفیګ نو دا زما دا پی سی آی پی دا کم چې دا یو دی او د دې ځای نه زه پینګ کوم دا سرور چې دا غي آی پی دا 11.1.1.50 دا سرور می تی پینګ کو ریکویسټ مونږ ته راځي د دې نه علاوه دا سرور اوپن کوم په براوزر کې دلته مې ولیکل 11.1.1.50 او انټر مې کو نو دا ویب سټ ما هم اکسس کو او پینګ کمانډ باندې مې ټرای وکړه د دې نو وروسته د راوټر ته ځم او کوم کمانډ چې ما دلته لیکلو شو آی پی نیټ ټرانسلیشن نو اوس په دې موږ ته ټرانسلیشن خي او کوم وګورو نو اوس ټیبل فیل کو چې آی سی ایم پی کم چې د پینګ کمانډ لپاره کوم پروتوکولز استعماليږي دی وایغه استعمال شوی دي انسایډ لوکل آی پی چې دغه دا چونکه در لپاره موږ 3 اساین کړی و او د زموږ سره 192.168.0.2 د لوکل خپل آی پی د نوغه
هغه اکسس کړی دا انسایډ ګلوبل دا دا آوټسایډ یو پی سی دی 11.1.1.50 او آوټسایډ ګلوبل دغه چې دا نو غم دا دا چونکې موږ ته د هغې طرف پته نشته نو موږ ته دواړه آی پیز سیم ښیي چې دا پی سی اکسس کړی دی په آی سی ایم پی کمانډ باندې سلور پیری چونکې پینګ کمانډ چې دی سرول ریپلای ورکوي د دې نه وروسته ټي سی پی آی پی پروتوکولز استعمال شوي دي چې دا پی سی چې دی د تللی دی ټو د خپل لوکل آی پی ده انسایډ لوکل او انسایډ ګلوبل چې د کوم آی پی دغه دا ده په دې پورټ باندې تللی دی او آوټسایډ لوکل چې کوم پورټ استعمال کړی دغه 80 پورټ دی او که موږ وګورو د ویب دپاره زموږ سره 80 پورټ نو هغه 80 پورټ د استعمال کړی دی او اکسس کړی دی نو دا زموږ سره 1 to 1 میپینګ کمی ته چې سټیټیک نیټ وایي که زه دلته بل پی سی دلته راولم نو دغه دپاره به هم زه بیا سټیټیک میپینګ کوم او زما دپاره به چې څومره پرایویټ آی پیز زما سره وي نو دومره ماته پبلیک آی پیز پکاري د هغې نه وروسته دواړه انټرفیسز ته موږ ځو او کم انسایډ انټرفیس چې نو آی پی نیټ انسایډ او کم آوټسایډ چې هغې ته موږ آی پی نیټ آوټسایډ لیکو نو دا زموږ سره سټیټیک نیټ